یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې زه کوم چې دی نه وي. اول به تې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت له ځمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپ وړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته چې او شته وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زر حلاله کړه. ما حلاله کړه چې حلاله یې کړه یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي چپ وکړې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو دې غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښود ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو دی دا زیارت وی دا د څه چل کو وی چې بس ړوند شو په د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ وړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلی دي کوتکې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګان یې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی 2یم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګرېزی چرګ مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه او سیند کې وغورځوه هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 واړی چې پې لېږلي دي اخري چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سمې غورځوه سیند چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي والا 100 روپۍ ورکړه.